سو کو اسماتی ته به ځای نه ته نو زه نه ګورم نو دا چې د منکرات تلفظه پنځت دي نو یو تلو په شلګونو عبادتونو ثوابونه اوس دا نیتونه را دي نشته فکر دي نشته دا کور نه راوته دي کلینا مدرسې ته ځه دا مدرسې بیا واپس ځه وای لاري او وای راغلی یو هغه عمل چې سبق د ویلو دی هغه سره کنيت کلی چې سبق بخیم نو یو نیت هغه شو یو دغه عمل شو دغه دوه ثوابونه چې الله قبول کړي نو دوه شو دا نور په شلګونو عبادتونه چې څه مستقل کړه ولا نه وته صرف استحضار هو هغه ټول پاتې شو عمل زما استا یو تاسو سره نیتونه ټل کړی دي نو دومره دی ګټه وکړه زما سره نیتونه نو ګټه نه وکړه نو کتاوان نه او ګټه نه وکړه نو تاوان دی کنه چې ګټه ونشي وخت ضایع کیږي وجود کریږي لاس په لړزيږي سوچ فکر په لګي نو تاوانونه دي ټول کنه فائدہ ونه شو دی معنا باندې انما الاعمال بالنیات ده ګوډه خوري یو مباح عمل له کله ضروری چې وګه او ته ضرورت ته وتا او دا مباح عمل که په مسنونه طریقه کې نیت تل کې هغه داسې چې روړې خوراک خورم د دې لپاره چې وجود کې مې بې ځای کمزورتیا را نشي موړم سوچ فکر مې پځي سبق خووم سبق خزات کم مطالعه خوکم ذکر و اذکار وکم په خوراک کې بسم الله په ختم الحمدلله وم ایثار وکم ما سره چې مرګره خوري هغه د ځان نه مخکې کم نړۍ ګولې پټه هغه تړوان دي کم نیت دې دې د خوراک نه مخکې بیا نیت دې دې چې نړۍ به وړا اخلم بل نړۍ ته باندې ګورم په دریو غوتو بخورم په یو لاس باندې کله یو لاس د خوراک څه شي نو په یو لاس په خورم په دریو غوتو بخورم اخر کې الحمدلله نو لوخه به پاکوم په نړۍ باندې یا په لاس باندې پاکوم بای کنګول ډېر دې پاتې کی نو هغه په دې طریقه خورم چې ټول ونلړلې شي نن یا طرف روغ پاتې شي چې بل څوک یو کړی د بل د فائدې نه ونوځي کله لوخه اخلاص شو نو پاکوم بای نینځم بای کله انځور وخت نه نسپورم بای په دې د एकदम چې سپه پیشو منګک تشېونی تټي د نیتونو سره ټل کې دغه نه مخکې د خوراک نه مخکې نو دا ټول ثوابونه بیا نیت سره نشته ده خو جو بس راځي دا ځوخ په وایان روان شي عالم شو دانګي ا کوشش دې چې ما ډیر وخوړې د بل نه میراث کې نو لا ګناګار عمله قیاو دي هغه خوراک دي او ګناه شو په هغه مخکې پیره کې ثوابونه او رسته پیره کې ګناهونه دا شانته د چای مسله ده دا څنګه راځه نو د حدیث مطلب په بنا د قاعده کلیه باندې انما الاعمال بالنیات ده دا کومه د مباح عملونو د جایز عملونو چې فرض او واجب نه راغلي مثال ورکو موږ دې موږ فرض موږ دې نیت دې دې نیت دې اراده دې دا چې دا دیګار دې ختمه کوم نو نه پتلو کې ثواب وشو نه پاودت کې ثواب وشو نه جمعه ته دنه کېدو کې ثواب وشو هیڅ عمل ها دومره ده چې ښکارا د عالم په حکم باندې د فریضین اخلاص فریضه دی وکړه اعاده باندې نشته الله تقبل نه قبول به علی چې هغه په طریقه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې لا اله الا الله سره محمد رسول الله تعالی الله به منځري کې الله تعالی چې دا غني الله ته منځري دا شی مول نفل له سنت ده واجب یا فرض ده او چې دې سره نیتونه دغه څه شي اراده یو خبره جزئیه ځان ځل شي فکر کې دا خدا اول نگرانی او چې څو وخت پورې استحضار کوي نو بیا د سړی ته په خپل حاضرۍ کې ذهن ته جمعه ته د کور نه دتلو جمعه ته پورې تقریبا شپږ شلی آداب دي کته کم مدخل لیکي چې دا ټول په فکر کې نغموس او جلسته عمل له خدای غیر مخکې دا شپږ شلی ثوابونه جمعه ته دتلو دراتلو دا الله ورکی نو چې کو نور کې کنه
چې استحضار د مخکې نه وکړي هغه عمل جومات ته تلو او د جومات نه دراتلو شته او چې نیت نشته دی نو په هغې اجر نشته او چې دا نیتونه سره ټال کوي هر څوک چې ټال کوي نو هغه عمرې الله غني دی او څخه شته هغه عمره ورکوي مطلب دا شو قاعدې کلیې په بنا باندې انما الاعمال بالنیات بېشکه ثواب اجر یا ګناه د عملونو د په ارادو د بندیانو باندې نیت اصل نیویتون دی د نوا ینوی نه نوا ینوی نیتا نیویتا واوی یو جی راگری دی وا ساکن مظهر مخی تی دی نو یاستا نو دو یاگانی شو لحول ساکن دیما تحرک ادغام شو نو نیه شو ارادی تاویلے کی قصد تاویلے کی تکل تاویلے کی شرعان نیت ستوئی دا اللہ در رضاکت سچے کئی نو پنیت در رضا دا اللہ افگی اسی معنی سرا انبعاث القلب الى ما يتمناه د زړه چتېدل د زړه مخکول هغه ته طرف ته چې زړه غواړي کاغه د فعلی او کاغه د ترکی یعنی کولم د دې لپاره دی چې الله ته رضا شي کله پر خودو عمل لنوم د دې لپاره چې الله ته رضا شي الى ما يتمناه او چې فائدې سره دنیا په عقبا کې خیر دنیا کې هم خیر آخرت کې هم خیر و دغه نیت عام دی د نیت شرعي نه ځکه کله کله نیت دی عملو کې د دنیا د خیر لپاره هغه طریقه باندې هغه وشي د دنیا خیر درته حاصل شو په دې معنا باندې هغې ته خو شرعن نیت نه ویل کېږي شرعن نیت هغه دی چې هغې کې د الله رضا مقصودي راځي په اتباع د پیغمبر سره علیه السلام هغه دنیا کې هم د خیر کې د خیرۍ نه مطلب څه شو وجود د عملونو یا ترتب د اثر په عملونو باندې بالنیات د په ارادو د بندیانو باندې حدیث مبارک کې راځي تاسو به وایي سړی خپل کور والا سره او تصور د غیر د بلې جنۍ د بلې زنانه چې لیدلې ده زړه کې تصور د هغې دی چې دا ګڼې ده چې د هغې سره پروت وایي دی حکومت زیناکار دی ټیک د دا شرعي حیثیت باندې په ښکاره باندې د خپلې ښځې سره دی او دی په حکم د زیناکار چې الله به سزا ورکوي ځکه تصور د غیر دی نیت اراده یې بل کړله نو په دې اعتبار باندې د عملونو جزا او سزا موقوف ده په نیتونو او په ارادو باندې دا دویم جز روایت انما لامرئ ما نوى دا نتیجه ذکر کړله طالب په لاس کې څه راځي یقینا دې بندله هغه څه چې دی اراده کړي اوس اراده یې کړې د خیر نو خیر درکړي الله اراده یې د خیر نشته نو څه دې په لاس نشو لا تاوان راغی پکې ته فمن كانت هجرته تفصیل لري دی مثال یې ښیي هغه څوک چې کور په ښودل ده الله ته او رسول ته یې نو د هجرت دی الله او رسول ته یې حساب دی هجرت پر ښودو ته وایي شریعت کې هجرت ویل کېږي د بدو پرېښول ښو طرف ته تلل پرېښودل د منکر او د هغې په ځای باندې معروف کول یا پرېښودل د منکر مطلقا منکر پرېږده او د ښو کولو مسله وروستی ده نو دغه ته ویل کېږي هجرت حدیث کې نبي علیه السلام وایي المهاجر من هجر ما نهى الله اصل مهاجر هغه څوک دی چې هغه پرېږدي من هجر ما نهى الله هغه څوک چې پرېږدي څه چې الله منع کړي دویم قسم هجرت دی د ځای پرېښودل د ځای د پرېښودو څو صورتونه دي یو هجرت لکه د مکې معظمې نه حبشې ته شوی دی دوه ځله شوی دی ځینو دوه ځله کړی ځینې یو ځل یعنې د دار ظلم نه او د تعدا د ځای نه د انصاف ځای ته تلل د ایمان او د کفر مسله نه ده او دلته ظلم کېږي را سره زیاتې را سره کېږي نو د هغې نه د انصاف ځای ته تلل مسلمانان تلي حبشې ته ایتوپیا ته او دا هغه حاکم و چې اصحابه په نوم باندې متعارف و انصاف سره داسې انصاف و چې هغه اعلان کړی انتم صومون تاسو زما ملک عزتمن آزاد یئ یو صرف آزادي یو عزتمن آزادي تاسو زما ملک آزاد یئ هر ځای ته چې ځئ او دا اعلان یې وکړو چې چا ستاسو بېادبي وکړله من سبکم غرمه چا چې ستاسو بېادبي وکړله نو هغه به جرمېږي جرم به ترې اخیستی کېږي تاوان روپۍ مقرر کړی بیا دوه کړې او ویې تاسو له به یې درکوي
دا به تناخله قانون دا مقرر کړ. دا هجرت زه یو ځل کړو تلو، زه دوه ځله کړی چې واپس شو مکې ته په غلط خبر باندې پته ولګي چې غلط دی، نو پټون د شپې شپې بیا وواته بیا لاړو. دا هجرت د دارالظلم نه دارالامن ته. دویم هجرت د مکې معظمې نه مدینې منورې ته. دا هجرت ضروري و. دا د کفر نه اسلام ته، د دارالکفر نه دارالاسلام ته. نبی علیہ السلام هم کړی دی، اصحابانو هم کړی دی، او بیا د حبشې خلکو چې کوم هلته نو بیا مدینې منورې ته کړی دی. اووم کال باندې د هجرت رسول علیه الصلاة والسلام خیبر فتح کړ، مالونه رانو تقسیم شي، دغه اصحابانو چې راورسېدل. نو درې هجرتونه شو، یو مطلق د بدو نه خیر طرف ته، دویم د ظلم او د فساد د علاقې نه د انصاف علاقې ته تلل، هغه جایز دي، روا دي، کله ضروري کېږي. دریم د دارالکفر نه دارالاسلام ته، د مکې نه دغه مدینې منورې ته هجرت. دا فرض په مسلمانانو باندې چې په هغه ملک کې دین ته چا نه پرېږدو. د څو پورې د اتم کاله پورې د هجرت چې مکه معظمه فتح شوه، رمضان المبارک اتم کال باندې مکه فتح شوه، اوس ظلم ختم شو، اسلامي قانون بالا شو، د چا سره د ظلم او زیاتې کولو څه ځای پاتې نه شو. نو د دغې په وجه باندې نبي علیه السلام وی لا هجرت بعد الفتح. د مکې د فتح کېدلو نه پس هجرت نشته، یعنې هغه هجرت چې هغه فرض دی په مسلمان باندې او په نه کولو باندې ګناهګارېږي چې عذر ورته نه وي، هغه هجرت نشته. د رسول علیه السلام مطلب دا نه دی چې د نن نه پورته به اسلام ټوله دنیا کې غالب وي او بیا به هجرت کولو ته ضرورت نه پېښېږي. نه، هغه د مکې نه وي. مکه کې اسلامي قانون دا قانون شو او غالب دی. نو د مکې نه اوس هجرت کول فرض نه دي، هسې څوک ځي خپله خوښه ده، هجرت یې فرض نه دی. که بل ځای چېرته داسې و چې هغې کې مسلمان کمزوری دی، اسلامي قانون په بنیاد باندې سره ظلم کېږي، د امن ځای وي، یقیني د امن ځای وي، دې تکلیف شي او سیدې شي وسې کېږي، نو هجرت کې ضروري ده. که نه په خپل ملک اسلام کولی شي سره د تنګولو را تنګولو نه او دې برداشت کړي، نو هغې به الله اجر ورکوي. دا دویم حکم چې ذکر کړی دی، فمن کانت هجرته الی الله ورسولي، د چا هجرت د ملک پرېښودل الله ته او پیغمبر ته وي، یعنې د الله د رضا کولو لپاره ته خوره د پیغمبر یې، فهجرته الی الله ورسولي، نو د هجرت جو قبول دی الله ته او پیغمبر ته یې. خبر مبتدا یو شان ته شرط او جزا، فهجرته الی الله ورسولي مخکې ویلي، هجرته الی الله ورسولي وروسته بیا وي. دا په دې ځای ویلي دي وضع ظاهر موضع المضمر، اسم ظاهر په ځای باندې مضمر راوړل دی، یا د یوې جملې په ځای باندې خو راوړل د مقبولتن الله تعالی منظور دی او قبول دی، د هغې په ځای دا ذکر کړه. ولې دې کې کلکون زیات دی په نسبت د مقبولتن باندې چې تا وکړو نو هغه د الله له دی او پیغمبر له دی، د هغه په خونه باندې دی، نو دې وجې نه جمله هغه راوړله. او بیا دا هم وایي مثال یې لوی، او من کان هجرته الی دنیا یصیبها، څوک چې ودې د هجرت دنیا ته چې دی ته ورسي، او امرأة یتزوجها، یا ښځې ته چې دی واخلي، نو دی د ده دغه سفر هجرت الی ما هاجر الیه، هغه څه طرف ته چې ده ته هجرت کړی دی، مطلب څه الله ته نه دی حساب. امام غزالي رحمه الله تعالی نور عالمان وایي په عمل کې نیت ته کتې شي، که نیت ټول په عمل کې د الله د رضا دی نو کامل نیت دی او کامل عمل دی او کامل اجر کې الله ورکوي. نیت کې شرکت د غیر راغلی د الله د رضا نه علاوه غیر سره شریک شوی دی، لکه نیت کې دا چې خلک راته مهاجر وایي، یا نیت کې دا چې خلک راته ښه سړی وایي، یا نیت کې دا چې څوک را سره څه تعاون وکړي، نو د ده د دې نیت سره نور نیتونه ټل دي. اوس به څه کېږي؟ که نیت د الله د رضا غالب او اکثر دی نو په دغه اعتبار باندې به الله اجر ورکوي، د ټول نیت نه ورکوي، د هغه نور به سره محاسبه کېږي. که نیت د الله د رضا مغلوب شوی دی نو بل عمل پې غالب معلومېږي، نو ټول پاتې دی. رسول علیه السلام وایي الله ویلي دي چې څوک داسې عمل وکړي چې ما سره پکې بل څوک شریک کړي، نو زه ترکته و شرکه و انا منه بریون، زه دې او د ده دا شریکول را سره دا دواړه خپله برخه ترې نه اخلم. نو په دې معنا باندې هغه وشو. دا مخکې صورت کې ما ویل چې نیت د الله د رضا غالب وي، بل مغلوب وي. د بنده اختیار کې نه ده چې تصور کې د غیر نه راځي، دا اختیار کې نشته. ولې نشته؟ خو ډېر کړاو غواړي،
ډېر کړاو ممارست او استهزار غواړي هر وخت نو چې دا وي نو هغه خطره به رکېږي که دغه شانته تجربه ممارست نه وي نو دا خطره نه ختمېږي په دې نیت باندې چې نیت اراده عزم د بل نه او سره راځي بل معصور لا یکلف الله نفسا الا وسعها دا وس کې نه ده او دې بدلې اړې دی دې باندې د تاسو دې کتاب کې کتاب الوسوسه کې صحابو ته پوښتنه کړې دي زما ذهن ته بل خبر راشي یا زما ذهن ته نشي خطا خبر راشي چې زویم چې زه اوس وزم نو دا خوښه مې ده د دې نه چې دې پاګه پلو کړو رسول الله سلام وي ذالک عین الايمان هم دغه کار ایمان دی چې دا سوچ جو سره دې چې دا زمانه نو شوي پیمانه ته استعماله ته استاد وسره باندې کولی راځي نو په دې باندې مؤاخذه نشته دا څنګه نور وته دې باندې راځي نو په دې باندې چې هجرت مل پر خودلې دي هغه د طبيعت لپاره دی په بل نیت روان دي نه ما به غالي وي د او د هغه نیت کنه نیت درزاد الله دی بل سره تبعره فنین تلکیږي کوشش دې کې چې دا ختم شي او که ختم نشي الله ته اجر ورکړي او که څه کوي راځي نه دې د کمزور کې راځي نه راځي فرق کې څه راځي وانما علم ایمان نو چې هجرت کی اصحابانو کې رښتینی زمانہ رښتینی خلک قرآن وایي کنه اولئک هم الصادقون هم دغه دي رښتینی کامیاب او کرا رښتینی دغه دي صحابانو کې وتنو چې هغه زمانہ ته ما واخله هغه مسلمان شوی و د مسلمان وو یا لا نو هغه مسلمان شوی و او هجرت وکړ نو دته وی کته هجرت وکړي نو زه به واخله د مسلمان شو یا د مخکینه یا اوس او هجرت ته چې مدینه ته مهاجر او میقات باندې بیان دي خبرې پکې نه او څرګند خبرې چې د هجرت باعث د میقات سره د نکاح خبره د هجرت کا پاتې کېدنه او د دې تاریخ زما سره کېدنه شو زما ته څه هجرت وکړ مهاجر میقات یې دی نو دا هغه سره د هجرت نه ایمان وی باندې په خپل دی او د هجرت ثواب یې نشي بلکې د دې د هجرت چې ثواب کېده نو الله هغه هم بخښ ورکړي رضی الله عنه نبی علیمان دې کوي چې څنګه نه هجرت هغه ثواب مګر ورکړي نو ځکه دا ذکر کوي چې څوک د دنیا لپاره دی تل تلاشم جهادونه کوي غنیمتونه مالونه دي زما په کې خبره خرسي نو ټیک د هجرت له عملو او د کړه د دنیا لپاره دی د هجرت ثواب نشته هجرت له عملو او د کړه لپاره راځي د هجرت ثواب نشته نیک عمل په نیت باندې د اجر قابل کیږي نیک عمل په بدنیتۍ باندې زیږي شي باندې لپاره د تاوان شي که اصل عمل الله ثواب ورکړي او د نیت اراده ثواب نه لا فورته الى ما هاجر اليه ده هجرت کول هغه ته طرف توجه هجرت کوي متفقون علیه داول داول فصل کې د بخاری او د مسلم یا د حدیث ماری او څنګه نقل کوم دا فصل لاندې به شروع دا شروع دي نه دا جن نمبر خبر راوړل او قانون دغه دی د دې لپاره راوړل اشاره دي طرف ته چې زما خو نیت په دې عمل کې صرف د دې نه چې د مصنف شم د دې نه چې ما د نوم توقیات کې د الله رضا ده نو ما تاسو مخ نه کوي چې تاسو د نیت سم نو وښه سمکا د الله رضا لپاره چې دا کوم د دې لپاره چې زوم په خطا یو پیژنم ابل ته دا خطا یو زوم صحیح معلومه کوم بل ته صحیح معلومه کوم او د دې لپاره کور نه راوته یا روزم هر چې د الله رضا راشي هجرت الى ما هاجر اليه دا د بخاری د مسلم دی عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما للامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. روایتنا پرون خبر ما وکړي دا په اصول د اسلام کې اهم حدیث دی شپږ شری ابوابو کې د فقه او مستنبطاتو کې داخل دن نه دی مثلا خبره نور کوم عملونه دوه قسم دي یو داغه وجود دی خارج کی ظاهر دویم قسم داغه وجود دی باطنی اراده نیت او تکل د حدیث ظاهر د عموم نه معلومیږي چې د دواړو بنیاد اراده او نیت دی که نیت ماویلی انبعاث القلب الى ما يهواه لا الى ما يتمناه
اوس دغه معنا باندې او فائدہ منی غنی فی الحال او فی المآل نو دې معنا باندې عملونه دوه قسم دي بنده زړه غواړي او کله د فائدې او کله د نقصانی غلا شرعاً خو هم ناجائز ده او دنیوي معاملاتو کې هم د نقصان شي اسلامی قانون یې نو لاس په غوڅ شي اسلامی قانون نه بندیان په خبر شي د غلا مالک په خبر شي نو داغه چې سوس کیږي نو هغه پی کوي او شرع می لا جدای نو دنیا کې به نقصان دی دا شانتا جواری دا زنا دی غلا دا ساسو زیپو سے انتظام دل کا نو عملونو خو په ظاهر باندې څه خدي او څه نه خدي زیدی چې هغه سره نیت اراده نه او شی په پیښه باندې لکه نیت دغلان دی په خروان ځل په کار باندې اجو دکان دی لري څوک نشي اراده وکړي دا شی واخل من مخکې خو اراده نه خو په پیښه رااله دیو جنا ایمان وی چې عملونه دوه قسم دي یو عمل چې ظاهر سره اسباب سره الله سره تعلق ساتي جوارح چې تو ویلېږي دویم عمل له چې هغه د زړه سره تعلق ساتي حدیث مبارک کې ذکر کړی دی اصلا هغه د دې اعمالو ذکر کړل زړه اراده نه د زړه تکل نه د زړه سوچ فکر نه یی نو کوي نو عمل داغي مناسب دی کني نو جزاء او سزا هم داغي مناسب ده نو په دې معنی باندې انما الاعمال بالنیات مثال په تور باندې د سړي نیت نشته د خځې طلاق ورکولو او ډوډۍ راکا د خپل نه کېږي ته طلاق ہے نو طلاق دي دلته خو نیت د دې نشته زړه او عمل د خپل شته نو طلاق دغه شانته اراده نشته دي چې ما څوک وشته اراده دې چې نه خولم اراده دې چې دا مرغه ولم گزارو کې او پچا باندې ولګید نو عمل خو شو د دې عمل طبيعي نتیجه به څرګندي اسلامی قانوني داغه مناسب به سزای ټیک ده چې د اراده نشته نیت نو تکل نو کړي د آخرت د سزا نه به الله معاف کړي آخرت سزا بوله قانون چې کومي په قتل فکانما قتل الناس جميعا د سزا بیني او دنیا قانوني امن او امان راوستو لپاره به سزای نو بیا د حدیث مطلب دا دی چې د حدیث د آخرت یا د دنیا جزا او سزا د پنیتونو ده او د دسي عملونو چې دا غي سره نیت د بنده تل شي او ځکه سره چې نیت اولی دا معنا ولیکم د عموم د حدیث لپاره چې حدیث عام شي اعمال ټول لره ناغه څه شي چې هغه د زړه تکل دی د زړه تکل سره ټری اراده سره ټری نو د دې بنیاد نیت او اراده ده که د زړه تکل سره ټل نه نیت او اراده ټل نه اوس د دنیا قوانین دي مستقل مقرر حدیث کې خو دې شي قران کې داغه مناسب به قانوني څه کاروي هغه کول شي یو خدا مطلب شو عموم د حدیث دیم په دې معنی باندې انما الاعمال بالنیات دا مطلب نه دی په ظاهر چې عملونه په نیت کیږي که نیت نه نو عمل نه کیږي نیت د سړی دشته دی سین کې لامبي نیت دې ډوبېدو نه دی هغه ډوب شي دغه بددي ته سزا نه چې لامبو نور دی ډوب دې ته زی دې ځان په خپل ډوبوي سزا به خود ورکی او د دې مطلب دا شو چې عملونه په نیتونو باندې دي نه اعمال اختیاریه غیر اختیاری عملونو کې نیت او اراده له دخل نشته از موقع مناسب فیصله کیږي بیا داوم دا چې عملونو په نیتونو باندې دي نو دا مطلب نه دی چې دا عملونو وجود د نیت سره دی ځکه لاس خپې سترګې غوږ جبه نور اعضاء
دا په خپل کړو کې مختار دي، په خپل کړو کې مختار دي، جبر پې نشته دی. کله اراده نه هغه کار وشي. وروستو پې ستومانې چې دا مې ولې وکړلو، وایي فکر مې نه و. فکر دا مطلب چې د زړه اراده او نیت مې نه و. نو دا قسم عملونه چې کوم ظاهرا موجودیږي، نو مطلب د حدیث دا دی چې په دې باندې عوض اجر د آخرت بالنیات دی. نیت د خو کولو دی وشو، نو 2 ثوابونه دي په شمار 2 نه یم، په قسمونو 2، د ارادې یو او بل طرف ته د عمل بل. او نشو رکاوټ پیدا شو، نو یو ثواب دی، د ارادې ثواب وشو او د عمل د کولو ثواب وشو، ځکه عمل یې کړی دی. نو په دې معنی باندې انما الاعمال بالنیات دا دي چې عملونو اجر او عوض دا په نیتونو باندې دي، په ارادو باندې دي. نو بیا صحیح شوله. ډېر عملونه داسې دي چې په ظاهر باندې هغه حسنات دي، لیکن چې نیت او اراده د حسنې نه وه، نو هغه سیئه شي. لکه د دې لپاره جهاد کوي چې غازی راته وویلی شي، لوی عمل دی جهاد، او وویشتی شي پکې، ووجلی شي پکې، نو لوی عمل معلومیږي شهادت فی سبیل الله. دې کتاب کې به تاسو حدیث ووایه چې قیامت کې به دغسې سړي ته ویلی کېږي تاله مې اسباب درکړي، نو تا څه کړي دي؟ دې وایي ستا دپاره جنګېدلم تر دې چې زه ووجلی شم. حدیث مبارک دی. الله به ورته وایي دروغ دې ووایي، ته خو د دې لپاره جنګېدې چې دا وویلی شي چې دی بهادر دی، یا د دې لپاره جنګېدې چې کلاشینکوف، مال، ګاډی، څه شی مې په لاس راشي، مال د غنیمت یا داسې نور څه، او هغه شوي دنیا کې هغه ویلی شوي دي، نو امر به وشي دی به دوزخ ته راښکې شي. که ایمان یي بیا به چې څه وخت پسوځي، په اول ځل به دی دوزخ ته بوتلی شي. دولتمند دی، سخي دی، وظیفه یې ورکړله، پیسې ورکړلي، جومات جوړی، لار جوړی، دا یې ټولې جوړې کړي دي. الله به وایي څه دي کړي؟ وایي به دا مې کړي، دا مې کړي، دا مې کړي. وایي دروغ وایه که نه، دا خو تا ډېره کړي چې ما ته خلک سخي ووایي، هغه تا ته ویلی شوي دي، سخي دې ته ویلی شوي دي، تا دروغ ویل دي. نو دو باره کې به امر وشي دوزخ ته به راښکې شي. دغه شانته عالم وایي به څه دي کړلي؟ وی الله زده کړه مې کړې وه ستا د رضا دپاره، بیا مې تعلیم کړی دی ستا د رضا دپاره، او دغه کار وزم. الله وایي دروغ وایي، تا دې دپاره ویلي چې خلک تا ته عالم وایي، مولي صاحب وایي، شیخ صاحب درته وایي، بل څه درته وایي، تا د دې دپاره کړي دي. هغه دنیا کې شي فامر به فصحب الی النار، امر به وشي د باره کې، نو دی به راښکې شي دوزخ ته. سبق مې وی صاحبه طلب کوم او په هغې کې مړ یم، وایي به دروغ وایي، تا زما دپاره نه زده کول. خو یو پیشه و، یو کسب و، یا امامتي و، یا د ملا زوی وي، یو دې دپاره دې کول، نو دوزخ ته به راښکې شي. الله، زه هر سهار چې راځم نیت نوی کوم، تاسو کوئ؟ هر سهار چې د کټ نه راپاسم، را روانې کوم، نو نیت کوم الله ستا دپاره ځم، دنیا کې مې څه شی نشته پې، ورنه چې روزم بیا قدم روکم، بیا تجدید د نیت وکړم، نو بیا را روان شم. ولې عمل خو زموږ څه عمل نه دی، کار څه کار نه دی، خو که ته چې دا نیت هم الله ته قبول شي، نو لویه خبره ده. بې شماره بې حسابه کرم دی د الله چې دا نیت قدر قبول کړي. عمل کې خو په زرګونو سوونو غلطۍ راځي او شوي وي، نو نیت هغه به وایي چې ستا نیت ښه نه و، نیت دې صحیح نه و، دوزخ ته به وغورځول شي. لوی عملونه دي که نه، علم باندې، زده کړه باندې، تعلیم باندې دین دنیا کې پاتې کېږي.
لوی عمل دی. په سخا باندې مال ورکول باندې دین او مراکز د دین ټینګ دي، او په جهاد کول باندې یعلو دین چتیږي، دین سر بلندیږي. دین او دیندار نن پر ټولو دنیا ذلیل دي، سپک دي، بے قدر او بے قیمت دي. ولی دي؟ ذکر دي چې جهاد نشته. چې جهاد وې دا به ټول درانه دا مسلمان نه با په کور کې یریده چې جزیه قبول کړي نو په هر حال په امن باندې حالت بداسو. نن هر بنده د کافرو د لاسه یې خبره کوم وي نو جاسوس به سی ایډي هغه به ورسې نو ما بنسي، ما به گرفتاری په خپل کور کې میری کیږي په یاره کې ده. دا غي وجه دا چې جهاد ختم شي دي. نو دا درې وړ لوی عملونه دي، او دا لوی عملونه منظور نشو الله ته. ولی انما الاعمال بالنیات، دا عملونو فائدہ او نتیجه دا خو په اراده باندې ده. اراده صحیح وا نو دویم نمبر به طریقې کار غواړي چې هغه د محمد رسول الله مقام دی علیه الصلاۃ والسلام. نو دویم نمبر هغه ده. نو چې دا اول نه نیت صحیح نه دی نو کته وی کې دا په طریقه باندې ثبت نه جوړي فائدہ دې نه کیږي کنه. دیو جنا انما الاعمال بالنیات، دا عملونو اجر، دا عملونو عوض، دا عملونو بدله دا موقوفه په نیت باندې. نو که نیت صحیح عمل صحیح دی. بل دا انما الاعمال بالنیات ډیر عملونه دي چې دا غي خپل وجود د ثواب نه ښکاري، دا سیدی چې دا غي خپل وجود نه د ثواب دی نه د ګناه دی. دې تسوی دین کې د مليانو په جبه کې مباح ته مباح عمل دی. دغه مباح عمل ثواب کیږي هم نو ګناه کیږي هم، دا په نیت باندې کیږي. سنت خو به هر حال نیت پکار دی، ثواب دی. او دغه شانته که زه نیت می نه نو بل به ته ثواب کار وای چې سنت یو په عمل یو کو فرض وکړو واجب وکړو. خو په مباحاتو کې دا شی نشته دی. دا ټول مخلوق چې اړم دي څه کوي نو عمومي خو ناجایز کوي، خو ډیر پکې تا مباح عملونه دي. لکه پټی ته سره روان دي، پټی کې ځل سکار کوي، د بل دینی نقصان پکې دینی کار نقصان پکې نه راځي نو مباح عمل ځل دیوال کوي، ولو جوړي بوټي وباسي، لرګي کوي، واخه کوي. او که دی عمل سره نیت تل شي، اراده صحیح تل شي، نو دا عمل بیا د ثواب دی. دا مباح عمل د ثواب دی. مثلا اراده د دیو کی چې لرګي ریبم او وړم کورته د دې د پاره وړم چې کور والے په خپل قرباني سي پوښې پوکي بل چاته متاثر نشي، بل نه غوښتره نشي، تکلیف شاته ورسي. دې له وړم چې ما کارور بلیږي د گاونډي د ور ضرورت چې سوي تیو سي ورټه تیو سي د دې د پاره وړم. او که د دې د پاره وږي چې زر دګي وړم چې وسوي چې راتنه نسواري وسي نسوارو خو وي نو د نیت د خیر دی، نو په دې ایره کې هم د ثواب دی. د دې لپاره پیر لرګي غوسوم چې وسوي سکارت نو کی نو زبا په لور تیر کم کده بل مسلمان په کار شو پګاته دانی یا زړو کې شروع کول هغه پیدا کارو کی. دا عمل ټول مباح دا اول نه تر اخره پوری مباح دی. په دې مباح باندې ثواب دی. دا په سره له ثوابونه په نیت را دغه شانته د وخت نه مخکې او داس کی سره ضروری خو نه دی کنه، مستحب یا زیات نه زیات مباح دی. اوس که نیت د دې دی چې اوس په فل حال په دې باندې تلاوت وکم، 2 رکعات نفل وکم، هغه ډیر زیات ور دي، خو مستحب عمل نه بلکې سنت ته اجر کې رسی. خدا نیت نشته او بو پوریوزی په بورا پوریوزی او نیتو کی دا دغه کې او دسو کی د دې نیت باندې کی چې مسپخین نه دې مسپخین موږ وکم د ایمنس کې به نور څه نه کړو. نو دغه عمل د
مباح یا زیات نه زیات مستحب دی. خو دی نیت او دی اراده سره چې زه به بمنځ کوم الله اجر ورکوي. نو انما الاعمال بالنیات مطلب دا شو چې جنس د عملونو د خیر دی او کده دی خیرای دی، خو د دې عملونو نتیجه دا د پنیت باندې بالنیات پنیتونو باندې د بی خیره عمل بسنګي چې هغه دی نتیجه پنیت باندې شي. ګټه باندې پیرنګي ولی ټوپک په پیرنګي خلاصای د ثواب عمل دی. مینس کې هغه مسلمانو وشته شو، هغه مسلمانو ته خطا شو. اوس په ظاهر خو عمل له بی خیره دی او یقیني دی بی خیره دی، وستا خو نیت د بی خیره نه، ستا نیت پدې کې د خیرو د نیت مناسب با الله اجر درکړي. د بی خیره د بی احتیاطي مسله کده ته معاف کی خداغه مهرباني ده، او که معاف نه کی نو د عمل سزا به ورکول کی. نیت په خپل ځای د فائدې شو. نه په باندې زهر خوري ګړی دا باري چې کوشته ده د مرض د ختمولو لپاره یا د دردونو یا د وجود د قوي کولو لپاره کوشته استعمالي. کوشته خطا کړه داغه په ځای باندې زهر راوغستله او غوي خوړله بدی وکړه. کچره قصدن او عمدن کړه نو د خپل ځان قاتل به حسابي سزا به ورکول کی. که په مړ شو که مړ نشو نو نارواي کړلی د دې ناروا کولو سزا به ورکول کی. او چې دې پیری په دې په نیت د کوشتي استعمالي کې دا کوشته ده نو د دې عمل د نیت په وجه باندې په دې عمل الله دې له سزا نه ورکړي. نتیجه څرګندېږي هغه د په اختیار کې نه ده. دا معنی ده انما الاعمال بالنیات. پیغلی جنایتا پردایتا چې محرماتو کې نه، محرماتو کې هم په نظر د نفس د خوشالولو قتل ناروا دي، ګناه دي. پردو ته خو اسیم ناروا دي چې ځواني پیغلی ناروا دي، ګناه دي، شریعت منع کړ. او دغه سړی دی یوې جنې ته ښه په نیت ګوري د مخکې او د وروستو نه. داسې صورتونه شته چې په دې کې د سزا یاب نه دی. کوم جنکۍ غواړي او په دې نظر ته ګوري چېرې دا د غوښتو مناسب ده یا نه ده. د زنانه پردی زنانه حالت معلومول او تپوسل ناروا دي، ګناه دي. او دیو جنې باره کې تپوس کوي چې په پخلی پیږي، زړو کې ګنډلی شي، د کور سنبالښ کولی شي او که نشي کولی، تپوسونه کوي. نو دغه تپوسونه بیا داسې صورتونه شته چې هغه ناروا نه دي. هغه څه دي چې اراده دي سره د کوژدنې کولو د غوښتو یې. دغسې جنۍ د سړي باره کې دا معلومات کوي، قتل یې ورته ښه نه دي. خو که هغه ورته ګوري مخکې وروسته دنګه اوچت ته دا ورته ګوري او په دې نیت چې که دی ما غواړي نو چې دی بیا واخلم که زما مناسب وي. یا پته ورته لګېدلي چې دی تپوس کوي او دا یې ګوري. نو دغه قتل اگر که پردي سړي ته دي ځوان ته دي او کته او بره دي پیرړه نری قتل دي او شرعاً ناجایز نه دي، ناروا نه دي، مباح عمل له. که مستحب نه نو مباح عمل له. که مستحب نه می ځکه وي چې حدیثونو کې راځي نکاح کې وتا سو وای پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وی چې غواړي او ورکاوي ولا نو هغه دی په خپل وګوري. رسول الله السلام لا یو جنرال شریف جنرال وی زنه غواړم چې د اسلام نه پس د کفر کار وکم. وی سیدا څه چللې فلان کې زما میړه زما خوښ نه دی نو ما دی پریدي ولی چې زه د هغه نکاح کیم نو زه د هغه خدمت اخذوالی نشم کولی، نو زمانه به کفر کیږي. کفر معنی ناشکری او بېقدري د حق د خاوند، نو دا کفر بعد الایمان دی. اخیر وی وجه څه ده؟ وی وجه دا ده چې هغه د خپل ومزول ولکانو سره روانو
سزه ته تللی فوجي عسکري ټرینینګ کوي نه خولي یا منډي وي دغه حالت کې ما د نور الکانو سره ولید نو هغه په نور الکانو کې چیتو د نور هم زولونه چیز ښکارا شو زما ته زړه وټاکید زما سره وخت تیری نو کدی مخ کې لیدلې نو دا حالت به ولې راته یا مخ کې د 2-3 تنو سره لیدلې نو دا حالت به ولې راتله خدا ذکر اله چې د مخ کې لیدل نو شي تش په اعتماد باندې کړی و هغه وجبان نو رسول الله سلام هغه شاګرد خپل توي دا خزه پرېدا رسول الله سلام ته جنې ویلو چې سره نه غواړي زور کوم مانس بدیشتون نو وخت مې سره وسنتی دي نو په ما چې دنیوي سره راولي نو زور کوم بیا باغی چې درکړل ورکای په نور سره ورکوم باغ خو مہر کې ورکړه خو ورکوم خو نور سره باندې دی نور ته رسول الله سلام یې نور سره ورکو باغ واپس کو هغه سره خلا وکړي طلاق دا کې د مخکې نه قتل نو دا نقصان مده راته کنه نو قتل پردی خو لور ته پیغلی تا بیا په غور قتل سړی ته په غور قتل روان دی رسو او رنگ دیتا قتل شرعان نارواو او چې کله نیت ته انما الاعمال بالنیات نیت دې سره د کور شریکولو اپو ګدو سره د پاتې کېدو نو قتل جایز نه بلکې ترغیب ورکړی دی رسول علیه الصلاۃ والسلام چې وای نه خو نه کړی وا ایسو کو جن کوي نو جینې ای نه ذکر د انصارو په سترګو کې شینواله دی نو که سبب بیا په دی باندې کوي نو مخکې نه ګورای ای نه نو خو دا فرق ول راغی چې شی حرامو ناجایزو انا رواو هغه جایز او روا نه بلکې مستحب کړل شو هغه لیدو کتو کې استحباب دی دا ولی دا په دی وجبانی چې نیت کې فرق راغی انما الاعمال بالنیات اراده د دې چې د دې همیشه سره پاتې شو نو په دې معنا باندې د شریعت ګڼ احکام دي فقهیه چې هغه په نیت باندې وجود داغي یا په نیت باندې نتیجه او اجر داغي دي ځینې عملونه دي سړي چې هغه اصلا او اولا خیر دي نو نیت یو کني مثلا ایمان راوړل زړه کې د هر څه چي دي او ایمان راوړي د عمر زړه کې د پیغمبر اسلام وجلو راغله په دې نیتو الله رب العالمین اسباب تیار کړل هغه دا غینه واپس شو نو هغه ساته چې خوري او ولا او ویني کړي د ویني ته بيږي ارور خپل وول د ترزوی هغه خو کړل او دغه سره دی چې کله د کې انابت راغی راو ګرځي سوچ فکر پیدا شو وې دا لیک مال راکغوي نه ته پلیتی غسل وکړو اراده نو راغله په اراده په اراده د وجلو د پیغمبر علی السلام او دې ځنه چې لاړل ته نو په اراده لاړ پندت دی ایمان لاړ ایماندار شو نو اول عمل د په بدنیتیو قابل د مؤاخذه دویم عمل په نیک نیتۍ دی قابل د اجر دی انما الاعمال بالنیات دا خپل عمل تلو مونږه وایو سبق او استاد راته وای کورونو پریخي سړی ډوړی یخنۍ ګرمۍ هر مشکل حالت تم ځان نیولې دی نو کنیتم د دې چې الله په او پیجنو د پیغمبر علی السلام طریقو پیجنو او هغه معمول کو نو ټول اجرونه دي ټول به حساب اجرونه دي او کنیت د دې چې زما کلی کې مولیان دي د فلان کیسه سبق او د فلان کیسه او زه سبق صرف د دغه وجنه وایم
چې هغه مولا دی چې زه مولا یم، یا د دې وجې نه ووایم چې زما امامتي وشي، اسکول کې استادي وشي، خطیب شم یا بل څه شی شم. عمل و علم اتا سپک د دنیا د پاره دی که دا چې علم یي، یعنی ذکر صحیح استاد کاملی، نو بنده مجبور کوي صحیح خبری طرف ته. تعلمنا العلم لغیر الله فابى ان يكون الا لله. د بزرگانو قولونه دي چې موږ ذکر کولا نو په بل څه مقصدم کولا، بل څه غرضمو، او سره د دغه نه علم انکار کوي دې د دینه چې د الله د پاره شي. مطلب دا چې اخر کېدا نو مونږ الله طرف ته راوړو، الله طرف ته راوړو. فابا ان یکون الا لله. نو اس که نیت د الله د پاره شي نو دا اول نوم ثوابونه دي. اول نه نیت نه رستو عمل الله طرف ته بنده وګرځي نو رستو ثوابونه شو، دغه مخکې شو. دې معنا باندې انما الاعمال بالنیات دي، سره دغه نه چې عمل وي او چې نیت نه و سره یا خطا نو ثواب نشته. دویمه جمله کې چې ذکر کړي انما لامرئ ما نوى، د آخرت مسله ذکر کړي. آخرت کې وبنده هغه سي چې د دې اراده وا. اوس ما وی عالم سخی غازی د درې واړو نیک عمل معلومی ده، ډیر لوی نیک عمل، او د دې نیک عمل سره لوی نیک عمل سره الله رب العالمین چې قبول ندی او دوزخ ته وغورځول. د ایمان په وجه خو بیا وځي او اوس دوزخ ته وغورځول. دا ولی د دې وجنه انما لكل امرئ ما نوى. د دنیا کې ریا وا، خودنه وا، نمو، نو هغه ته ورسېدل دوم دغه وی او هغه ته ورسېدل. اول حدیث کې نفس الامر حکم بیان کړی دی، دویم حدیث کې له نتیجه خوده ده، نتیجه بیدار اخیری. دغه مطلب دی په خدای باندې دې سړی ووجه نه د دنیا څخه تکلیف پریشانی برازي، آخرت کې سزا نشته ده. د آخرت کې سزا نشته دا په دې بنا کړو انما لكل امرئ ما نوى. د دنیا څخه مرغي وشتو یا کافر وشتو نو دې په خپل نیت باندې دی. یو خبر ادا کوي عالمان چې فرایض د دین دي، په دې کې ریا روم شي، زړه کې دی ریا ده، خودنه ده، خطا نیت دی، او دا په هر حال چې د عمل بکای ردی بیانه، ځکه دا غي کول ضروری دي. او د ریا په یره باندې پر خودل ګناه دی، خو کوا او د ریا د ختمولو کوشش کا نو کننی سبب د عمل خالص د الله د رضا لپاره شي. به له مثالونو خودل تفصیل لپاره او غیدا خودل چې څوک الله او پیغمبر ته یعنی رضا کول د الله او خونه د پیغمبر باندې کوي، د هجرت الله ته دی او پیغمبر ته دی، معنا سره الله تقبل دی. څوک چې هجرت د دنیا د پاره دی یا د خدای د پاره دی، دنیا د پاره هغه دې کې مدرسه کې سبق خویلې کیږي او کنه او ډوړې په کې خدا نری غوخور کوي او پکې ته میاش کې روپۍ مور کوي، زوړو کې مور کوي، او بیا چې سند ورکې دی وفاق دی نو پاک قصاتی په کالج کې استاد کې درې شي. نو دا سبق د څه لپاره دی؟ د دنیا لپاره دی. هجرت هو الی دنیا یصيبها. نو هغه په پلاس شي کړه او په لاس راشي چرته یا د دې لپاره سبق وای چې خلق می په عالمانو کې حساب کی، ځکه دې ملکی قانون دا چې خیرات لبه مولا او طالب قدر بوته،
بل څه خیرات نه و زما دي کلی کی ما یادی نو مولا به په ګوته کړو دا شانته طالب په ګوته کړو سپینګری بوډا په ګوته کړو منګزار مسافر به وو هغه به نه کول روجي میا شو یو سړي خیرات کړو نو خانه کې راوړ روجي چر ته راوړ سالور 15 تنه کوستانیان راغلي نو کوستانیان خو موږ کې د غرونو کوستانیان اوس لا څه شروع شي تبلیغ په جبان یا طالبانو عالمانو په خوا وړکاو جماعت کې بشخو د غناولو پریتان دا ناسری څلورتا او خلک جماعت کې دنه ناسه ورته چې را پاسې د وجرو دتلو نو خانک لاړ لاس کوي وتا وخت یې خلورو مې خبردار دې تلاش نه کوي سړي د شو سپیږي سړي زما دي نکام زوري الله غلي ودري مې تاسو لندې راوړي مسافر له راوړي دې پلیتان له راوړي مې دې پلیتان له ته د جوړ ډوړې راوړ خیر دې راته او جوړ ډوړې له راوړ دوله غراوړه کا چې دوله تن راوړي دا څنګه وړي تکه څه لاړ روان شو باندې لیکه ده خانه کړو مې کوستان وړم شته کوستاني ته وړم شو نو وړم نو چې راوړي خو په نیک نه تراوړ لگا او خلکو دا غنل چې دا د کلیوال یا د مولا طالب یا د معتبر سړي شي هغه به په دې طریقه باندې یو ځل خیرات چا کړو مليانې په ګوته کړې چې ګوته به خو راځه ولټي ماته راځه دوه کډری تن مسافر مونږه پرېرا مونږ کورونو کې ډوړې پخ کړلا دې مسافر پوزا دا دوه تنې کډری ته دا سره پوزا ایمات استا ویل دي استا سو ویل دي ما نو تاسو زوې مګه هغه د خیر نه کړې دي نو دا ولا بوزا دې باندې غذر راځي ما ځانو زده سره تلاشه دو بوزا دوله بوزا ډوړې نه غوله ما ډوړې وړ نو دا کتل غواړي کنه چې څوک دې حقدار او چاته دې ثواب فائدہ به چا دغه نه حاصلېږي من کان الهجرت الى دنیا یصيبها او امراه يتزوجها یا خذدا عراق تزم جهاد د پاره اجر دې الله کوي عراق ته دې لپاره زم چې خزالته وکم خزو ورکی او دلته کې وایي دې بنا اسرائیل ته دې لپاره زم چې خزو وکم خزو ورکی خو بوزي بینا الواد کې پیدا شوم وي بوزي بینا بدلته کی دې لپاره زم نو خو زاغه لپاره روان نه کار دی به کې شي په دې معنی باندې ذکر کاول کې حکم فقهي ذکر کړی دی قانون په دې دویم کې حکم د اخرت ذکر کړی دی او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر الیه نو دې هجرت د هغه طرف ته چې دوی ته هجرت کړی دی هجرت معنی ویل کنه کور پر خودل کله پر خودل بد عمل پر خودل یا یو عمل پر خودل بد پر دی نیکه طرف ته دی ابن قیم کتاب دے رحمه الله تعالی کتاب الهجرتین و باب السعادتین اس کل کتاب دے کتاب الهجرتین و باب السعادتین کتاب د دو هجرتو او د دو بختوریتیاګانو دو هجرتونه کوم دي هغه هجرت د مدینې نه مکې ته رسول علیہ السلام ویلو کنه لا هجرت بعد الفتح د مکې نه هجرت نشته نفس هجرت د مجبورۍ د وجنه دینی مجبورۍ د وجنه کور کله پر خودل بل د سزیت تل چې غ دینی مجبوری پکې نه دا خوشته او ضروری دي تر قیامت پورې دي خدا هجرت چې په دې طریقه باندې وشي نو دا به څنګه کیږي ناغه کتاب لیکل دی او طریقې خود الله یو هجرت د پلیتی عقیده نه صحیح عقیده ته پر خوردل د پلیتی عقیده د ګنده خبرې پاک خبرې ترته دویم هجرت ته هجرت د بد اعمالنا فسق فجور بدعاتنا سنت او اطاعت طرفته کتاب نغه هجرت حکمان هجرت ته پر خوردل د دغه خبرو او تلل دې طرف ته کتاب الهجرتین و باب السعادتین دا دو بختورتیاګانو ور اولاد فهجرته الى ما هاجر الیه نو دې دا هجرت ته د پر خودل دغه مخکنی او تلل دې بل طرف ته دا هغه طرف ته چې دوی ته هجرت کوي که دنیا ته هجرت کوي چې دنیا ته
چې آخرت ته هجرت کوي جو آخرت ته. نو دا سړی چې مهاجر ام قیس یادېږي عالمان داسې وایي د حدیث د ورود سبب دا سړي جینۍ ته ووی مکه معظمه کې وی ما واخله هغې نه زه هجرت کوم که ته د اغستو غرضي نو چې هجرت وکړي نو زه به دې واخلم. نو جینۍ ته نه مخکې لاړله ښځه مخکې لاړله وروسته ورپسې د هجرت وکړو ایمان یې راوړلی هجرت یې وکړو. نو د دروغ وخت خو نه رښتیا به وي کافر هم رښتیا به دروغ ډېر کم په نشي حساب و نو دروغ پکې نه و. نو هغه چې لاړ نو هغه ووایي زه خو دې وجې نه ما هجرت کړی خلکو ته هم پته ولګي چې دې وجې نه هجرت کړی. د اوسه پورې هغه مهاجر ام قیس یادېږي دا جرین ام قیس زنانه نو ام قیس. هجرت لوی عمل و خو چې نیت یې د دنیا و یعنې د ښځې د کولو د هجرت ثواب یې ونه شو. نفس عمل په خپله ښه و خو ثواب یې ونه شو. هغه ایمان په خپل ځای باندې دی. نو دا معنی ذکر کړه فهجرته الی ما هاجر الیه. نو دې هجرت د دې حساب هغه څه طرف ته چې دو ته هجرت کړی دی په دنیا کې که هغه په لاس شو په لاس شو که په دنیا کې هغه په لاس نه شو نو څه شی په لاس نه شو هر څه ختم شو. الفصل الأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال عمر ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. رواه أبو هريرة مع اختلاف وفيه وإذا رأيت الحفاة العراة الصم البكم ملوك الأرض في 5 لا يعلمهن إلا الله. ثم قرأ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. متفق عليه. د شرع اوامر او داسې نواهی دوه قسم دي. ځنې اوامر نواهی د عقیدې سره زړه سره تعلق ساتي. ځنې اوامر او نواهی دي چې هغه د عمل سره ښکاره وجود سره تعلق ساتي. رسول علیه السلام وی ان فی الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله
अला वही القلب دې تنه کې د غوښې یو پوټی دی کله چې هغه درسي نو ټول وجود درسي کله چې هغه فاسد برباد شي نو ټول وجود برباد شي خبر شي هغه زړه دی د زړه فساد او صحت صلاح دو قسمه باندې دي یو قسم ظاهری اسباب باندې بنا دي کوم ته چې مرض ویل کی داغه علاج حکیمان اوهان تجربه کاران پس دوان او دارو سمشکونو عملونو سره کوي او چې کله هغه خراب شي او لا علاج شي نو د مرګ انتظار دی بیا یقیني دی چې اوس مرګ دی بل تلاریش اوس یې پېښینی کوي ناغه کله روغ شو کله اپریشن کې یومړ شي نو دا یو بنیادی شی دی روغي نو وجود نورم برابرۍ کاغه ناروغ شي نو وجودم ناروغ شي نه تبې نه ټوخی نه درد نه بل څه او سړی بیکاره یو مرض دویم دی شرعي او دینی لحاظ سره زړه روغ موټ ته طاقتور دی عقیده ګنده ده د ګنده عقیدې په وجه باندې عملوم ګنده شي نو عمل الکی چې د زړه امر او د زړه مشوره سره ټلی د زړه مشوره سره نه عمل نه تا ته زړه نو چې دا کار وکړه نو ته نشي کولای نه بای کای زړه ته و چې کوي نو کبي امره او کوچوي خو کای بای حدیث مبارک کی راځي دا اندامونه ټول وي او کول د پاره زموږ دي اندامونه ټول سحر یې دروازې په اول کې زړه ته مینت کوي چې تمنګ په خطا کار ملګا مو فوج یو عسكر یو نو ته خطا امر مکا کاغه د منلو او د انکاری او کاغه پته نه د کولی په خطا مو په دې لحاظ باندې زړه بادشاہ دی مثالی د بادشاہ دی د وجود د نور او اعضاء مثال د عسكر دی پولیس خدمتگار او فوج داسې مثال دی چې کله قائد سمی مشر سمی نو نوکرانو ته سم خونه کوي نو ایمان او عمل دو چیزونه چې قرآن عظیم او حدیث مبارکه ذکر کوي آمنوا وعملوا الصالحات عمل زالوي هغه ایمان د زړه کار دی او عمل صالح لکه چې د زړه دی نو دا چې د اعضاء هم دي اندامونه دي عمل صالح د زړه کاروم دی کنه صحیح سوچ صحیح عقیده او صحیح عمل طرف ته خونه توجه نو دا د زړه کار دی او بیا پاغه اخته کېدل کول یا پرې خودل دا کار د اعضاء او د اندامونو دی ایمان افعال له آمن یؤمن ایمانا اصلی محمود دی آمن یؤمن ایمانا د امینه یامنون جوړه مجردی امینه یامنو محمود الفارزی معنا پامان کېدل په اعتبار کېدل او په تسلی کېدل نو چې فعال ته بوزن متعدی شي آمنا ځاني په اعتبار کا
ځان په تسلی کړه. مؤمن ته مؤمن ځکه وایي چې کوم څه باندې دی یقین جوړ کړی دی نو په هغې باندې تسلي راغله، په هغې باندې زړه جوړ دی. مرچکې تریخ دی، په دې باندې ایمان یعنی یقین دی. نو که تو ته د خدای وصف وکړي چې دا خوږ دی او دا چینی ده پکې، ګوړه ده پکې، هغه یې نه مني. که مرچکې خو نوم وو خو مرچکې نه و، لکه اوس چې راوتي ساګ تې پخوي معمولي ولې فرق پکې ته وي، هغه خو اصل مرچکې نه دی، مرچکې خو هغه تریخ ده. دغسې زهر ناکاره دي، وجود کې ناکاره اثر کوي، چې روغي لیوانې نه انتها به انتها غصې نه اخیستې نو هغه زهرو ته غاړه نه ایږي. دغه دی هغه لغوي ایمان پې جوړ دی، یقیني پې جوړ دی، ځان ته ټوپک نه نیسي، یقیني پې جوړ دی، چمرم پې. نو ایمان لغوي معنا ده اعتبار کې کول، اعتماد کې کول. شریعت کی ایمان ویلے کی یقین، باور، اسړول د زړه، په تسلی کول د زړه په ټولو هغو چې د هغې ویلې شوي دي په یقین کولو پې، چې هغه شپږ اووه خبرې دي بنیادي. هغه شپږ اووه باندې د زړه سړولو او د زړه ودرول داسې چې بیا وانه وړي، داسې یقین جوړم. معنا داسې یقین چې په تشکیک د مشکک سره بیا نه وړي. څوک ته شک در غورځوي، خبره کوي نو چې هغه بیا وانه وړي. همي سړی چې په یو خبره یقین جوړ شوی ته بیا بله وایه، د دنیا دلیلونه وایه، هغه وایي ته وایه خو زما یقین ته نه پرېوځي، زما یقین ته چې کومه پرېوتې ده هغه خبره ده. ایمان اصل د دې نوم دی. د ایمان تعبیر په شریعت کې په نفي او اثبات سره شوی دی. اول نفي او اثبات، لا اله ادویم الا الله، نور خودی پوری تړي، دا بنیاد دی د ایمانیاتو. د ایمان معنا دا تسلی کول، یقین کول، په اعتماد کول، په ادبار کول د هغه خبرو چې دی ومنلي چې دې خلاف په یقین نه جوړو انا به کوم. چې کله داسې شوه نو عمل د قلب شو، کنه صرف د زړه عمل شو. دا عمل د زړه چې کوم ته ایمان ویل کی دا بنیاد دی، دا د ویښ تیږه ده. که دې کې فرق و نو تمام عملونه هندو ستړی او الله خپه هسې ځان کړی. او که ایمانیات درستو عملونو کې فرق و. عملونه بیا دوه قسمه دي، ځنې هغه دي چې هغه د ایمان د ختمېدو دلیل ګرځولی شوي دي، لکه بت ته سجده کول، قبر ته سجده کول، په غیبو څوک پوه منل، پیغمبر یا ولی، مړ یا ژوندی، فرشته یا پیری، د کن فیکون قدرت چاله منل، پس د مرګ نه د رارسېدو عقیده جوړول. دا خبرې داسې دي چې دې سره ایمان چې کوم اقرار یې کړی دی نو هغه ختم شو. دا دلیلونه دي په دې باندې چې د چې دا سویری دی د هغې نه منکر دی. نو دا کفر یا شرک دی چې داسې نه راغلي، نو د هغې ایمان په خپل ځای باندې وي. داسې عملونه چې دلیل په کفر باندې دا نه راغلي، نو هغه ایمان په ځای باندې دی، نو هغه ته بیا کافر ویل، مشرک ویل، دا ګناه دی، ناروا دی.
اصل ایمان خو ماوی پټ دی د زړه کار دی عملونه په هغې باندې دلیل دي کله چې ایمان داسې دی نو بیا دا یو قصه جوړه کړې چې ایمان بسیط دی او که مرکب دی دې ته هم فکر دی که نه قصه جوړه کړله دې قصو ته ساجت دی ایمان باور او تصدیق دی بجمیع ما جاء به النبی صلی الله علیه وسلم چې هغه څه د کولو دي څه پرې ښودلي دي او چې جمیع کې د تفصیل کوي نو مرکب کېږي دا هغه جمیع څو دي هغه ذات ته الله دی پیغمبران دي کتابونه دي قیامت ته بل څه نو هغه په اعتبار د تفصیل مرکب دی اصل یقین او باور په خپل ځای باندې هغه بسیط دی که هغې کې ترکب راغی ایمان ختمیږي نو په دې لحاظ باندې ایمان باور او یقین کول بجمیع ما جاء به النبی صلی الله علیه وسلم دې ته ویل کېږي چې کله ایمان د دې تصدیق نوم شو نو دا تصدیقونه زده کول غواړي چې هغه څه دي پیغمبر علیه الصلاة والسلام لس او دیارلس یعنی دریش کالا د دې سبق زوت کړی دی چاته پوره دریش کالا او چاته چې نه کم رستو مسلمانان شوي دي دا سبق یو ته زوت کړی دی ایمان یو ته ښودلی دی بیا هم د رسول علیه الصلاة والسلام د وفات نه مخکې وفات ته نږدې د عالمانو د حدیث قول دا دی چې دا د رسول علیه الصلاة والسلام په حجة الوداع کې دا واقعه پیش راغله یا د هغې نه وروستو په مدینه منوره کې د وفات نه څو ورځې مخکې دا واقعه راغله دې حدیث ته حدیث د جبریل وی جبریل یا جبرین یا جبرائیل یا جبرائیل لغات شته هر یو لغت کی یو معظم فرشته ده قدردانه په فرشتو کې دا الله رب العالمین د پیغمبرانو په منځ کې واسطه وه د آدم علیه السلام نه راواخله تر اخري پیغمبر علیه السلام پورې وحی دغه فرشتې په ذمه راوړل نور به سره راتلی د موقع سره مناسب کله ډېری کله لګي فرشتې راتلی او راغلی دي بیا داو شي دا د جبریل علیه السلام په ذریعه باندې چې په قومونو عذابونه راوستي په چا یې ځمکه اړولې ده قوم د لوط علیه السلام په چا یې کاڼي ورول دي لکه دغه قوم په چا سیلې راوستې ده په چا باندې بل څه دا په واسطه د جبریل علیه السلام یا سره نوې فرشتي دي یا نه حکمت سرګند دی ځکه اصلاحي پروګرام جبریل علیه السلام راوړ دی نو کله چې دا اصلاحي پروګرام خلاف کوي سمیږي نه نو څنګه چې پیغمبر بشر خفه کیږي او پریشانه کیږي تر دې چې د خیری د زړه نه وځي په خلو کې نو دا شانتا ملکی رسول او استاد هغه هم خفه کیږي هغه زیات خفه کیږي چې خلک یې ولې نه مني نو چې کله سخت راولي دغه په لاس راولي چې ته په خوشاله شي خفه نشي پې
یا دو والی نمانل. سلور فرشتے معظمی جبریل، میکائیل یا میکال، اسرافیل او ملک الموت، چې په بعض روایتونو کې نوم عزرائیل راغلی. یو عزازیل نوم دی، عزازیل د ابلیس دی، ابلیس ته ویل کېږي، او عزرائیل ملک الموت. د ده نوم په بعض روایتونو کې عزرائیل راغلی. نو دا څلور فرشتې معظم مقرب فرشتې دي په اعتبار د ذموارو باندې. جبریل علیہ السلام د وحی راوړونکی د رسالت، اسرافیل علیہ السلام د نفخ صور د پاره مقرر، یعنی قیامت داغی په انتظار دی. میکائیل یا میکال د دنیا په آبادو مقرر دی، بارانونه ورول، دا شنور خبره اتری. عزرائیل ملک الموت هغه د روحونو په اغستو مقرر دی. ان تر دی چې یواز انسانان او پیریان نه دي، بلکې ټول زندسر حشرات الارض هم وی عالمان چې دا هم دغه په ذمه دي، لوی لوی ذمواري دي. نو جبریل علیہ السلام د دې کار لپاره مقرر دی، رسول د فرایضو او د ذموارو چې کوم په بنده باندې. دغه وخت کې جبریل علیہ السلام راغلی، اصحابان ناس دي، کارونه ټول ناشنا وکړو، صورت هم د ناشنا دی، زړو کې سپین ویخته بالکل تور. عربو کې چې یو 15 لس قدمه لاړ شي د دوړي به باندې لګي، پی به د سپیری شي، زړو کو باندې وي، ویختو باندې وي، په دې څه اثر نشته. د ګرد او غبار دوړي سپیرواله، زړو کې تک سپین ویخته تک تور. د دین دا معلومی ده چې دا سړی لکه دی کوڅه کې چې اوسي دغه نږدې دی کې، او د دې سره چا پیژنه. نو ناشنا خبره شو کنه چې سړی د آشنا وونی او دې ناشنا څه کې پیژنه. دا د څه لپاره؟ د دې لپاره چې د خلکو توجه ټول دته شي، فکر ټول دته شي. بیا طریقه د تعلم خود د تعلیم د طالب په حیثیت راغلی، د طلب کون کی په حیثیت راغلی، ځان خبرې ته پوښتنه کوي. نو جامه سپینه او ویښته تور، خو نه د دې ده چې طلب د دین کوي، نو جامه پاکه، وجود پاک ساته. جامه خیره نه خچنی، زوړوالی خو نه دی نیولې، پیسې به نه، خو په خیرنوالي نیولې اوبه خو به یې که نه. نو چې جامه پاکوي، وجود پاکي. آدابو د علم کې هم دغه ده. بیا چې مجلس ته حاضر شي، د خلکو په سټونو مدانګه، طریقه هم ښودلې ده، آداب دا دي، په سټونو مدانګه چې خلک مست دي، او چې کوم ځای کې د نږدې ځای بیا مون هلته کښېنه. نو دوم دغه شانته چل کړی. داسې نور آداب او طریقه د تپوس بې ځایه بې طریقې سمدستي مه رادانګه، چې موقع بیا مومي نو تپوس وکړه، تپوس هم په ادب وکړه. دا سړی چا پېژندلی نه و، څه چې وشو نو پېژندلی نه و، نو لاړ. چې ووت نو رسول علیه السلام وی
د سړی مال راوړی دا څوک تعارف ونه شو سره صحابه چې وتل نه نو لکه چې زمکه کې نه وتی یا اسمان ته خطرې ورځ یا دوه یا درې په دغه وخت نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام له جبرئیل راغی چې هغه زره غلب اته پوښتنه ما کړی عمر رضی الله تعالی عنہ وی رسول الله سلام ما ته وی دا خو جبرئیل راغله اخر د عمر د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو دا داسې ده لکه چې د سبق تکرارو کی طالبانو ته اصول د ایمانیاتو اصول او بنیادونه د دین دا یو طبیع ذات کو د صورت د تپوس باندې چې دوی ته ټول وکیری او دا تفصیل معلوم کی دیو جن دی حدیث مبارک تا حدیث د جبرئیل وی د طالب په جوړ راغله ا معلومات کړي دي دا حاضر او ټول د په کولو لپاره طریقې خودل د طالب شکل صورت او جامه دراتلو طریقې خودل مخه ته د تلو طریقې خودل او بیا د تاسو کولو طریقې خودل نهایت د ادب او بیا له تصدیقم کړل لکه مسالې تاسو کې په مسله پوه شئ زړه په سوچ شئ بالکل صحیح دی بل تسلیم وکړه نو تسلیم شوی دا یقین او باور یې وکړل او بیا لاړ نو تفصیل حدیث کی ذکر کی دی معنا باندې حدیث ته حدیث د جبرئیل وی دا روایت د عمر رضی الله عنه نه دی لکه د مخکنی روایت باندې داوم د عمر خلیفۃ المسلمین دی د نور نوم شته خود د عمر نقل کړي بخاری مسلم کې هو نقل کړي دی وی بینما نحن عند رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات یوم دی مېن کې چې ومنګه پسند کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم عندیت مکانی مراد دی یعنی د پسند کې ناسو طریقه د تعلم دا شاگرد استاد سره متلبس او نږدې پکار دی څنګه چې تا وجود نږدې دغه شان ته تزروب نږدې معنا قدردان او تخکاری معظم او تخکاری نو موږ دغه په څنګه کې ناسو بینا کلمه زال دا او ما زال دی عموما دا مرکب استعمالی په دې میز کې په دې حال کې تقریبا رجب کې ویل کی وې دې مېن کې دا شکار مې کو جدا وشو دا وشو دا غیر لپاره دا مخ کې ظرف دی دې مېن کې ول مخ کې ظرف دی بینما كنت جالسا رأيت فلانا يخطب اصل کلام د رأيت فلانا يخطب بینما كنت جالسا پلان کی بیان کو چې زناستم نو ظرف مخ کې ذکر کی ما سره راشي چې کلا ظرفیت معنا بیانې نو باندې سره ما برش و مونږه پدې مې کې چې مونږه رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه د پاره د اوریدو د خبرو د دین د زکولو ذات یومین یورز دوم پروجدا شویل شوی عند رسول الله صلی الله علیه وسلم یومن یورز خدای ذات لفظ راوړل شي تحسین الکلام د پاره لفظن او دیتا اقحام یعنی معنی که مراد نہیں او لفظ کی ولیوال اشتے خواهش پکی تشتری عربی جبا کی اذ طلع علینا رجلن دا ظرف دا دیده چه من دغا وقت کی ناستو سرگن شو طلع یطلع طلوعا خطل سرگن دیدل سمانا دا مخین رانگی دا بیرتینا چه من گلی دلی خود دغه دې کې جو راوت را سرګن شو په طرف راوت دا څه لکه چې نور راوخی رجل یو سړی شدید بیاض الثياب سخت سپینوالی زړو کې سپین چوتار دی رجل نارینا جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام در نارینا په شکل ولیو
دین زده کول اصلا په بار کار د ناری نه دی، جنکو نه دی، زنانو نه دی. جبريل علیه السلام په خپل عمل د دې خو نو کړلا. دویمه خبره ده رجل تشدید تنی ته نه ویل کی، رجل علی چې کار عظم همت هم در رجلی رجولیت پکې ته ای. جبريل علیه السلام دا سرګندولا چې ذکر د دین هغه لګرځیدل دا د رجالو کار دی. اگر که نارینه ای خو چې د نارینه غوندې رجل نه هغه دین نشي کولای، او دا د فرایضونه د رجالو دي چې ځان ته سوچوي. او بیا زړو کې سپین شدید سواد الشعر سخت توروالی د ویختو توک تور سمانا عزم و همت د ځوانانو کا وجود پاک ساته جامه پاک ساته علم پاک دی پاکوالی له ضروری دی. او د دې سره چې زړو کې سپین دي ویختو تور دي معلومه ده چې څه ګرد او غبار پکې نشته نه د نږدې دی د دې مدینه اوسیدونکو معلومیږي. اثر دغه لا يعرفه لا يرى عليه اثر السفر نل دې کې د په زمانه اثر د سفر څنګه د سفر نه پی دوه شي نه پی سپیواله شي نه پرنګ کې سمړاوي والے شي نه شونډي وچی سفر کې چیزې خو رنگ کې اثر څرګندي د پریشانی او ستړیا د بګی ته هم نشي. ولا يعرفه منا احد او نه پیژندې زمونږ نه هیڅ چاهم. دا خو د دې نه خو چې دې نږدې دی نو چې دې نږدې دی خو څوک به پیژني کنه. نو مدینی خلک حاضر دي مشران اسو کې پیژني چې دا څوک دي ناشنا. دا ناشناوالی ټول د سود پاره دي چې ټول توجه دته شي چې دا څوک دی او دې څوی دې د پاره دا حالت د سترګن کړه. حتی جلسا تر دې چې دې راور طلع علی انتها د طلع حتی جلسا را سرګن شو او راغی تر دې چې کیناس ال نبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته. دا حدیث لګلن ذکر شوی دی. نور روایتونو کې دا حدیث مفصل راغلی لکه مسند د امام ابو حنیفه کې جامع المسانید کې نور روایتونو کې آثار کې کتاب الاثار کې دا حدیث لږ زیاتی سره ذکر کړي. وې سړی ځوان معلومې ده د رسول علیه الصلاۃ والسلام د عمر اخیری وخو په داسې حالت کې راغلی او بیا سره د دینه چې ګرد و غبار پیناو نو د نږدې اشنا معلومې ده اپیجن چانه نو چراغ لا يعرفهم منا احد نه پیجن دې زمونږ نه هیڅ چاهم. معرفت جزئیات کی راځي تاسو وې دي کنه جزئی دی یو تن دی نه په منګه کې چانه پیژن. علم اکثر په کلیاتو کې استعمالي دې چراغ نو دا روایت ما ویلنده کنه نو چې کوم دی نه دیو نو ورته کې کېناس خو نه دا چې نه دی دې مؤمن کېنه نو چې بیا جت چا زیو کوټه سره یو کتل زیاده ته چاو کو اشاره نه غته لاړ الته کېنه نو که بیا ته مخ ته بل چا زیو کو جوړه دی لاړ شو نو دې چراغ نه تیل مزه کې کېنه نو چې کېناس نو بیا ودرې بیا وی السلام علیکم رسول الله سلام علیکم السلام. نو دا خبر وکړه ادنو نردیشم ضروری خبره کوم یاد سارا راغلم نردی درشم رسول الله سلام میرا نردیشه نو دې چې مخ کې شو صف نیم کې نو چاته دیو کو جو کې ناسنو لکه سات یو شنو بیا پاتې نو بیا ودر نو سلام وکړو ادنو ویني دیشم رسول الله سلام میرا نردیشه دو واری یا درې واری دیو درې دی خلکو په څټولې لیدل نو چې رسول الله سلام یې نردیشه نو مخ ته وسوځ دی کوي نو مخه ته ورسید په دویم یا په دریم ځل باندې ورسید دسی ورسید چې رسول علیه الصلاۃ والسلام سره مخ په مخ کېناس زنګانونه هغه سره ولګول. نو طریقه د تعلم دا مو خوځل چې کېناستو کې ماداب دي د استاد او د شیخ مرکه په ادب باندې کېنا اجازه هغه څنګه کېناس حتی جلس الی النبی صلی الله علیه وسلم تر دې چې کېناس پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته یعنی دا خبرې اورېدو ته فاسند ركبتيه الى ركبتيه نو دولو ګول زنګنونو دواړه سره د پیغمبر اسلام ركبتيه اول ضمیر شاګرد ته
الی رکبتیه دویم ضمیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تر دې چې د او جنگول دوړ زنګنونو د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته او کیناس او وضع کفیه علی فخذیه او کی خود دوړ لاسونه ورغوي په دوړو زنګنونو ورونو خپل باندې